السلام علیکم. سمی خان یم. دا وخت بشام کې ناست یم خپل ګران ملګري رور عمر باچا سره، او د تعارف محتاج نه دی ځکه چې د په ډېر وړوکي عمر کې چې دی نو ډېر لوی نوم ګټلی دی، او دوی چې د صحافت کوم خدمت کوي نو زه ورته سلام پیش کوم. او دا وخت زه دوی د حاضر شیم، دوی هوسټ رایټر ایوارډ چې دی نو هغه خپل په نوم اخیستی دی، انټرنیشنل ایوارډ دی چې هغه دوی ګټلی دی. دا زموږ د ټولې شنګلې لپاره د ویاړ خبره ده، او باضابطه طور زه عمر باچا ته مبارکي وایم، ډېر ډېر مبارک شي. او کتونکو ته چې دی نو ستاسو څه پیغام دی په دې وخت کې موږ سره لږ شریک کړئ. ډېره مننه. سمی زما ډېر زوړ ملګری دی او د خبره ټیک ده. 2010-12 کې چې کله اکټیویټیز کول نو موږ زه سمی زموږ نور ملګري موږ یو ځای ډېر زیات موږ ګیدرینګ کېدو. اوس چونکې دوی مصروفه دي جاب باندې، زما هم داسې دغه دي لکه هغه اوکیجنلی زموږ ملاقات کېږي، داسې ریګولر ملاقات نه کېږي. بهرحال ډېره مننه سمی. ایوارډ چې دی دغه ایوارډ انټرنیشنل ایوارډ داسې دی، دا یو خو دا دی چې نمبر 1 خبر دی دا کولابوریټیو سټوري دی. مطلب کولابوریټیو دا دی چې دې کې د یو نه سیوا کسان په دغه سټوري باندې کار کوي. انویسټیګیشن دا انویسټیګیټیو سټوري ده او په دې کې ډېر کسان کار کوي. خو موږ د زموږ چې کوم ټیم موږ 2 کسان یو زموږ سره انډین جرنالست پوجا پټاچارجي، هغه انډیا نه کولابوریشن کړی، مطلب انډیا طرف نه، او ما پاکستان طرف نه کړی. مطلب پاکستان طرف چې کوم بارډر باندې زموږ د کشمیر بارډر باندې کوم فیملیز ډیوایډډ فیملیز چې دا هغو نیم فیملیز هلته دي پورې غاړې دي او نیم فیملیز چې دې غاړې دي، او دغه فیملیز چې دي یو بل سره ملاوېدی نه شي. د هغو د ملاوېدو د یو بل سره مطلب ایون که د هغو یو ورور پورې غاړې دی یو راپورې دی، نو یو ورور چې مړ شي هغه صرف د دوربین په ذریعه باندې خپل هغه وروره فنرل کتی شي، مطلب جنازه کتی شي، هغه خپل هغه ورور ته نږدې نه شي تللی، هغه نږدې نه شي تللی. په دوربین باندې بیا هغه دلته جاړي، هغه چې کوم خپل د غم هغه د زړه فریاد هغه ابسنس کې کوي، مطلب د غیر موجودګۍ کې لکه هغه سپاټ ته نه شي تللی. اصل کې هغه اپلایډ باندې سټوري و بیسیکلی دغه شانتي د انډیا سایډ نه چې کوم بارډر باندې فیملیز دغه سایډ دي دا هم کور شو په دې سټوري کې. نو دا سټوري موږ د آی سی ایف جی د انټرنیشنل سنټر فار جرنالست د هغې یو فیلوشپ پروګرام و، نو د هغې تحت کې دا سټوري موږ کړې، چونکې دا سټوري دې لپاره ډېر فنډز پکار و، نو بغیر د فیلوشپ نه دا نه کېدله. هغه موږ ته فنډ راکړی و، فنډ په ذریعه باندې موږ هغه یوټیلایز کوو. موږ کشمیر ته تلل پکې و، اسلام آباد ته پکې 2-3 پېرې تللو، او دغه شانتې لوکل دلته بشام پکې هم څه فیملیز وو. ځکه دا آیډیا بیسیکلی دا آیډیا زما وه د سټوري ده. دلته زموږ بشام تاسو پته چې زموږ ډېر خلک چې دی په هندوستان کې اوسېږي، دا فیملیز دي، هغو هلته نه ودونه کړي. دلته زموږ یو ملګری دی د هغه واده کړی دی د انډیا نه، د هغه وایف چې دی هغه تقریبا 4-5 سال د هغه وایف د هغه بچي چې دی هلته سټنډرډ کړي، هلته په انډیا کې په ساو راتلی نه شو. نو دا هغه به موږ سره کله کله دغه کوو، نو هغه به دا خبر د پریشانۍ کوو. نو دغه آیډیا زما ذهن ته راغله، هغه ته ما یاره تر دومره په سټوري کوو داسې، دا آیډیا ما ته د تحسین نه راغلی و بیسیکلی. نو موږ بیا پکې چې کله دې ډیپ پروګرام نو ما ریسرچ وکړو، ریسرچ نه بعد ډېر داسې فیملیز میلاو شو. پکې لاهور کې هم فیملیز وو، پکې منظره کې یو فیملی وه، خو بیا ما فوکس وساتو صرف په بارډر باندې. بارډر چې کوم ډیوایډډ فیملیز دي هغې باندې دا سټوري بیسیکلی هغې باندې چې کله سټوري پبلش شو دا میګزین کې پبلش شوی، ډان په میګزین کې کور سټوري پبلش شوی، سنډے باندې کوم میګزین هغې کور سټوري وه. دې ما ته ډېر ښه فیډبیک هم راغلی هغه ټایم کې. بیا دا سټوري موږ ډیسایډ کړو چې یار دا چې هوسټ رایټر پرایز ته ولي کېدای شي چې دا پرایز وګټي. او زه به تاسو ته نن دا خبره کوم ډېر ملګري اکثر کوېسچن کوي داسې کیوریسټي، یار دا صحیح ورډ دی چې صرف عمر باچا ته ملاوېږي. مین وجه دا چې زه چې کوم جرنلزم کوم هغه ډېر کم خلک کوي پاکستان کې. پاکستان کې دغه جرنلزم ډېر کم خلک کوي. بل زه اپلای کوم فیلوشپ دپاره کوم، ایوارډ دپاره کوم، هر څه ته زه اپلای خامخا کوم. اوس یو سړی اپلای نه کوي هغه ته به صحیح ورډ ملاوي، یو سړی هغه رپورټینګ نه کوي هغه ته به صحیح ورډ شي چې هغه صرف د سټیټمنټ بیس رپورټینګ وي چې دې منسټر دا ووایي نن، او دې منسټر نن دا ووایي، دغه ځای کې نن سکول کې افتتاح شوه، نن سکول کې پروګرام شو، نن دغه شو، نن ګاډی ارتاو شو. دا خو جرنلزم نه دی. دې نه هټ کړم یو جرنلزم چې هغه د انویسټیګیټیو جرنلزم ریسرچ جرنلزم چې ریسرچ به کېږي یا کلونه هغه ټایم اخلي. بیسیکلی سټوري انویسټیګیټیو سټوري دا نو زموږ هغه هوسټ رایټر ته اپلای وکړه. اول لا خو چې کوم 7 کسان فاینلیسټ اعلان وکړو، نن 2 میاشتې مخکې فاینلیسټ اعلان چې وکړو پای کې زما نوم شامل و، مطلب زموږ دا سټوري پکې هم شامل و. دغه سټوري چې دا نو بیا پکې ډسمبر کې چونکې هغوی چې موږ په دې چې کوم 3 وینرز دي هغه وینر به موږ اناونس کوو. بیا په ډسمبر کې دا 3 وینرز اناونس شو. زما فرست سټوري چې کوم وینر دی هغه 2 جنکۍ دي، یو د یوکرین والا ده، یو د یورپ هغې سره کوم کولابوریټر د یورپ بل
هغه ګروپ دی ټیک شو هغه ګروپ دی دویم باندې چې زه پوجا بټاچار دی په دریم باندې چې کوم ایوارډ دی هغه یو نایجیرین جینۍ ده او یو جینۍ چې دغه بل یو کنټري یو مطلب هغه درې کسان دي درې ټیم دي دین علاوه په دې کې 2 پیچز هم پیچز مطلب دا چې تا سټوري ته لګلی آیډیا هوست رائټر ته ولې چې په دې سټوري باندې کار کوم باندې فنډز ملاو شي نو هغه به فند ورکړي د سټوري کول لپاره دا د پیچز پرایز وي دوه کسان چې پیچز پرایز باندې مغه ګټلې هغه یو فیصل رحمان نوم یې زموږ د صاحب مختن دی کراچي کې اوسېږي پیچ او هغه سره بل کولابریشن کې انډیا ول جنرس الګ دی نو بیسیکلی پیچ پرایز هم یو پاکستان ګټل دا د پاکستان لپاره دا اولنې پرایز دی چې پاکستاني جرنالست په دې کې هوست رائټر پرایز ګټل دا ایوارډ همیشه چې یورپین کنټریز کې ګټلې دي یا چې دا ایشین کنټریز کې ګټلې دي ایون یو ټایم پکې افغانستان هم ګټلې دی ولکه پاکستان دا فرست ایوارډ چې دا ماته مطلب زبکی او انډیا ولا ماسکل تاسو کتونکو واورېدل چې عمر باچا نه مونږ ډېرې ښکلې خبرې واورېدلې او مونږ په دې ایوارډ هم ځان پوه کړو خو زه تاسو ته دې ځای کې یو سوال کوم چې عمر باچا زمونږ ویاړ دی زمونږ د ثابت پښتونخوا او خاص کر د شنګلې چې هغه دومره غټ انعام چې دی اول ځل پاکستان ته راوړی دی نو زما تاسو ته درخواست دی چې دا الګ سپورټ کوي دا ځوان سپورټ کوي چې دی نور هم مخې ته لاړ شي لکه د زمونږ د شنګلې لپاره او بیا زمونږ د صوبې او زمونږ د ملک لپاره دومره غټ ایوارډ ګټلی دی او د سره په ملګرتیا کې د هندوستان یو جینۍ وه چې هغه لګیا ده د سره کار کوي د هغه د بارډر نه اخوا ته نو زما تاسو ټولو ته بیا یو ځل درخواست دی دی سپورټ کوي خپل علاقه سپورټ کوي د ټولو کتونکو ډېره مننه کوم ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان